رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. دا ملګری سوال لیکلی چې څلور رونه دي، څلور دي که ډېر یار څه چي د پلار په ژوند کې هغوی له یو کمره ورکړې ده. دا هغوی پسې انتقال کړې نه ده، دا د اوسېدو دپاره یې وله ورکړې ده. د پلار د مرګ نه پس دغه چې څه پاتې شو دا میراث دی، او میراث چې کوم دی په هغې کې د خور حق هم وي، یعنې د دې مړي د لور او د زوی حق هم پکې. قرآن شریف کې الله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله پاک دا حکم کړی دی چې ستاسو د اولاد په باره کې چې تاسو میراث تقسیموئ نو د لور له به سنګل حصه او زوی له به ډبل حصه میلاویږي. که نغدي پیسې دي او د زوی پکې 2000 رسي نو د لور به پکې 1000 رسي. دقسې کور دی، جیداد دی، هر څه شی چې دی چې د ګنډلو یو ستن ولې نه ده، د ګنډلو ستن هم دې کې چې کوم دی څومره اولاد چې د سړي دی هغه پکې شریک دي. خبره پوه شوې؟ او که دې پلار دا چل کړی و چې دا کور یا جیداد یا څه دی په دې بچو پسې خېجولي وو، هلکانو پسې، زامنو پسې لوڼې محرومه کړې وې، عظیم الشان ظلم یې کړی دی، ډېر لوی ظلم یې کړی دی. خپل آخرت یې د ډمبرو لرګی که هلاک دی، تباه دی، قبر د عذاب نه به ډکي. پوه شوې؟ نو ښه دا ده چې کوم زامن یې پاتې دي او د هغه د لوڼو له حصه نه ده ورکړې، نو دوی له پکار دی چې اوس دا باقي څیز چې کوم موجوده دی دا دې په هغه طریقه تقسیم کړي چې کوم د میراث طریقه ده، او خور له دې پکې حصه ورکړي، پلار بیا د هغه ګناه نه خلاص شي. هم چې لا داسې وکړي چې ونه کړي نو بیا مشکله خبره ده. دا ملګري سوال لیکلی و سړی بیمار دی، په کټ باندې پروت دی، او اخري وخت کې داسې شو کال یا 6 میاشتې یا 3 میاشتې چې بیا د دماغو کار نه کو او خپل پردی هغه نه پیژني. نو دغه وخت کې چې کله د دماغو کار پرېښود د باندې نه مونځ فرض دی نه پې روژه فرض ده. د مثال دی د لیوني باندې روژه شته او نه پې مونځ شته، نه پې د هغې قضا شته او نه پې د هغې فدیه شته. کله چې د دماغ روغ دی، سوچ بیچارې برابر دی، خپل پردی پیژني، نو هغه که بیمار دی په کټ باندې پروت دی نو او منځونه نه دي کړي، دی فدیه به ورکوي. پکار دا ده چې هغه مونځ کوي، په اشاره دی کوي. شریعت ډېر اسان دی، مونږ ګران کړی ځان ته، ولاړه باندې مونځ نه شو کولی نو په ناسته باندې مونځ کوه، ناسته نه شي کولی، تکیه ووهه، ډډه ووهه، څه څیز ته په اشاره باندې، سر په اشاره باندې. رکوع دپاره لږ سر ښکته کوه، سجدې دپاره ډېر سر ښکته کوه. نو دې وجې نه مونځ پرېښودل نه دي پکار. او بیا چې دی د هوش په حالت کې دی او د مونځ پرېښوده نو بیا به فدیه د هغې ورکول پکاري. ښه